اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، غواړم د اشیاء او عقاید او حوالې سره خبرې وکړم. کسا شیعه به عنوان یو مسلمان ټولای څه ځنه وخت کې ځنه کسان یا بېخبرۍ وجې نه یو شیعه او عقیدې نه خبر نه دي، یا ځنه کسان ظاهر کې هغه شیعه دي خو هغوی ځنه کار وجې نه هغه یو نقصان د شیعو ته ورسېږي، هغوی د دا وایي چې یاره شیعو بنده شکیده وي. زه څو نکتې دې حوالې سره ذکر کوم خو هغه یو اهل تشیع والا دی، اهل سنت والا دی، څه واوري حقایق والا غویږو سره واوري، حقیقت غویږو سره. ټولو نه اول عقیده توحید حوالې سره دی. د شیعو عقیده توحید حوالې سره مکمل خالص دی. مو شیعه څه خدای منو، وحدانیت سره منو، څه هغه نه دنیا کې لیدای شي نه آخرت کې لیدای شي. هغه خداوند عالم جسم جسمانیت نه مبرا دی، محل حوادث نه دی خداوند عالم، خدای مرکب نه دی، بسیط بساط دی. پروردگار متعال خپل افعالو کې چاته محتاج نه دی، بلکې ټول مخلوقات انبیاء اولیاء امامان ټول الله ته محتاج دي، خدای چاته محتاج نه دی. خداوند عالم ذات هغه د و اسمانو د و ځمکو خالق دی، د ټول کائنات مخلوقات و رزیق دی. هغه سے خدای دی چې هغه صفاتو کیا واحد دی، افعالو کیا واحد دی، ذات کیا واحد دی. صفات د خداوند عالم هغه عین ذات دی، داسې نه دی چې ذات د خدای بیل دی صفات بیل دی. د خدای کوم صفات دی مثلا قدرت دی، علم دی، دا د یو حیات زندگی دی، دا د خدای عین ذات دی. مثلا زه پیدا شولم، پیدایش نه وروسته مو علم حاصل کو، علم مانع عارض شو، اما خدای داسې صفات نه دی. خدای علم دی هغه عین ذات دی، قدرت عین ذات دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، څه خداوند عالم دپاره نه مثلا داشت څه هغه باندې خوب راشي یا خداوند عالم باندې مثلا پرمخې راشي، خدای ذات کې دا شیونه هم نشته دي. خداوند عالم خپل تعارف دپاره خپل شریعت راواستولو، شریعت باندې مو عامل وګرځول، هغه دپاره انبیا دي. انبیاو کې شیعو عقیده دا دی چې هغه معصوم دي، هغوی باندې وحی کیږي. انبیاو کې د رسول درجه او شاته دی، بیا هغه نه پاسه اولو العزم دی. او ټولو انبیاو کې څه موږ افضل ګڼو، څه افضل المرسلین دی، افضل النبیین دی، بلکې ټولو مخلوقاتو نه څه افضل دی هغه محمد مصطفی ذات دی. محمد مصطفی حواله سره هم صلی الله علیه و آله امود را کلیر عقیده دی چې امیر المؤمنین بقول چې زه د محمد غلامانو نه یو غلام یم. مو پیغمبر هیچا سره نسمو. ختم نبوت هم حواله سره هم اشیا و عقیده کلیر دی. لا نبی بعدی، پیغمبر نه وروسته بیا پیغمبر نشته، بل نبی هیڅ کله نه رسی. موږ 12 امامان منو، دی وجې نه منو چې نبوت سلسله جاری دی، یا ختم نبوت نه نعوذ بالله مو انکار کړی وي، یا نوې شریعت مو په کار د اقرار کړی وي. دا شی خبره نه دی. شریعت پیغمبر باندې مکمل شوی دی، بل شریعت نشته دی. قرآن مکمل دی، 13 سپارو باندې مشتمل، 6236 آیې، نه کم نه بیش نه زیات. ځنه کسان کې دی چې دا خبره کوي چې شیعه او 40 سپارې دا بالکل غلط تصور دی. چې چوکیایي کوم قرآن چې د اهل سنت مساجدو کې دی، ماغه قرآن شیعه او مساجدو کې هم دی. دا بیل خبره د تفسیر کې اختلاف راتلی شي، خو آیات کې د قرآن مجید هیڅ اختلاف نشته. چې سوره ای اهل سنت ګڼي، مغوره د مو ګڼو. لکه 13 سپارې د اهل سنت دي، 13 سپارې د شیعه هم دي. اندې شون سره مسجد حواله سره بل توایم چې لکه څنګه مسجد اهل سنت احترام کوي، دي شیعه انداشه کوي دي. یو سړی چې جنوبات حالات کې د هغه جمعه ته نوتل هغه ته حرام ده.
یوه ښځه څه بیمارۍ حالت کې دی هغه ته حرامه دی چې هغه جومات ته نه وځي. که جومات نجس شولو هغه پکوله پاکیزګي طهارت لازم دی چې هغه ټایم کې وشي. کوم شی نه چې جومات ته واقف شوي دي حتی که هغې جومات یوه تیږه دی شګه دی هغه ته نشي ته نه وړای. جومات شای که چیرې خراب شو ته نشي خونې ته وړای. که ډېر داسې شي چې جومات کې نه استعمالیږي پکار دی بل جومات کې استعمال شي. د مسجد دوره احترام دی. مسجد په باره کې شته که چیرې ایوي الویشتې برابر ته جومات جوړ کړو خدای به ورځې قیامت جنت کې تو ته محل دیر کې. قیامت حوالې سره مونده کې دا دی چې ورځې قیامت به دا ټوله پسیږي پروردګار حضور کې به خدای به د عدالت حساب کتاب سره کوي. برزخ باندې شیا ونده کې دا دی چې برزخ کې مؤمن کامل و هغه څه کفر کې کامل دی د هغوی به حساب کتاب کېږي بالکل عالم بیدارۍ حالات سره. نور څه دا شیونه څو سوره درته ذکر کوم انشاءالله دا کام دی بیا هم غواړم څه نورو کلیپونو کې اشاره ورته کوم. 5 وخته لمونځ شیا واجب ګڼي. که چیرې لمونځ تا نه وکړلو هغه سزا تا ته قبر کې ملویدای شي هغه سزا تا ته قیامت کې ملویدای شي. المنځه حوالې سه اشیاء واقعدا د څه لمونځ د قبول شي خدای ته ټول عملونه کوي که لمونځ رات شي تو نور عملونه هم رات دي. لمونځ دوره مهم دی. اولی وقت الموس مبارک اشتا سے شیا و نخ کده پا کده اولی وقت الموس وکی کسرات سر اغا ذکر دا خداوند عالم کئی المنزل ورست پا کده شیا تزبیح والویلی 34 سوار الله اکبر 33 سوار الحمدلله 33 سوار سبحان الله دا شیا و عقیده ده چه پا کده الله ذکر دیر زیاد وکی. دین علاوه روژه حوالی سر هم ماه مبارک رمضان روژه واجب دی. میاشت وکسې روژه وسته میاشت وکسې روژه وخوره. زکات اندیشان سره اتو شیو کې وایي هغوی نه یو غنم دی. اوس دا کوم فصلونه روان دي جون جولای کې غنم دا ټوله مثلا که یو کس خونې ته مثلا 30 من غنم رو پکار دغه 3 من غنم به عنوان زکات وبسي. دیش سره سره حج شیا واجب ګڼي. هر هغه کس باندې چې هغه مستطیع دی هغه کې استطاعت شته هغه واس لري چې حج ته لاړه شي رویا شي. شیعو کې دا د کشیر یو کس واس لري پیسې لري حاج نه کوي چې کله هغه مړ کېږي مت یهودیان او نصرانیه یا به یهودیانو دین کې مړ کېږي یا عیسیانو کې چونکې هغه حج ته اهمیت نه ورکړلو. بهرحال دا څو نکات مو درته ذکر کړل دې باندې نور تاسې غور کوی شئ انشاءالله. زه ځنه کتابونه بیا درته سکرین باندې ښایه شم چې ایمو عدنان حیدر به درته ښیي. رضا مظفر د شیعو غار مجتهد عالم تیر شوی هغه خپل عقاید د شیعو لیکلی دي. یا اصل اصول شیعه کتاب دی چې کاشف الغطا لیکلی دی چې دغو کې مو هغه عقاید واضح و الفاظو کې رغلی دي. ایمو مکتب تشیع کې الله نه پوسه کس نشته ذات هغه خالق دی رازق دی غنی بالذات دی مصطفاوی که مرتضاوی ټوله د خدای بندگانی. د اشیاء و فیگی که رغلی ده که شیر یو کس جنبوج کر علی علیه السلام یا بل امام خدای و گرنیست دا خدایان دی فهو من المغضوب علیهم و الضالین دا گمراه دی دینی خدای غضب ده دا مسلمان ده دی سر ملا سانه ملو ساغای امامانو که یا امام خدای و گرنی یا علی توی علی خدای ده دیمو واضح مسلم عقاید دی. پکار ده نن یو معتدل بلکه حقیقت تلاش اهل سنت سوالات که عقاید شیعو د شیعو عقیده بازارونه افرادونه بنخلی او کتابونه وخلی څنګه مو ته مجتهدینو نه پاتې دي چې هغه خالص عقیده توحید خالص عقیده د ختم نبوت تا څه معاد قیامت المنځ روژه زکات حج وغیره د ټولو شیو کې چې هغو کتابونه وخوستلی شي انسان به یو حقیقت ته رسیدی شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.